بونیر او د بونیر دردناک مناظر چې دی هغه دا وخت دلته کې امدادي سرګرمۍ هم روانې دي او د دې مقامي خلکو سره خبرې کوو دا کومه علاقه ده او څومره نقصان شوی دی. چې دا پیر بابا پټی کلی دی دلته ډېر زیات نقصان شوی دا د خورد دوایي طرف ته روډ نه پله دې پله چې څومره آبادي دي ټول څه ورتاو شوي څه ولاړ دي خو دننه د اوبو د لایو ډک دي او حکومتي یو مشینري نه راغلي چې هغه یا مړی راوښکې یا دلته چا له څه کار کوي. خلک په خپل سر لګیا دی ځان له صفایانې کوي کارونه کوي دا مړي هم عام د دې کلي خلکو راوښکل د حکومت یا د نورو دغو د غاړې د دې نه نن 15 مړي راووتل په شګو کې پټ وو مړي د 60 نه اوښتې دي خو لکه نن صرف 15 راووتو داسې پرون له 70 راووتو او تقریبا 70 اجداد 43 په یو ځای وکړئ. خو د حکومتي سستیا شته یا زموږ مشران دي هر څوک چې دي یا دي څوک واکدار دي هغو له پکار دي چې په دې ځای کې صرف په دې میډیا باندې دا نه دي ورکړي چې یاره یونین کونسل پاچا بټۍ درکه دا نه کړ د دې ذکر نشته. نو بار نه چې کوم خلک راځي نو انتظامیه هم نه ګایډ کوي چې یاره دلته هم څه کار کول غواړي او لکه څه آیډیا ولا نه ورکوي. نو خلک راځي زموږ دلته تپوس کوي نقصان شوي او یوسی ملکپور کې موږ دا نه وایو چې هلته نقصان نه دی شوی هلته د دې نه زیات مړي دي خو پکار ده چې د دواړو دپاره د مشینري او د څه ضرورت دی دا وخت څه کمی دی څه مشکلات دي. نو مشکلات خو خلکو ته دا دي چې څومره اپنی مدد آپ خلک لګیا دی نو نه دی شیول څوک د چا په قبضه کې دی ځکه چې د سرکاري مشینري نه ده نو هغه یو ځای کو ټک ورکړي نو یو وي زما دې ته مه راځه بل دغه ته هلته راشه. نو د سرکار چې مشینري شو یو طرفه بل چې څومره د بار نه د خلکو شکریه ادا کوو د نورو ضلعو تنظیمونو خو هغه